ډیرو محترم مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه د جمعې په شپه باندې یوه شپه د وظیفه ده تاسو وکئ ان شاء الله. ډیره بهترینه د هر رنګ حاجت د هر رنګ مشکل لپاره ډیره نایابه وظیفه ده. یا مسبب الاسباب، دا د هغې رب وظیفه ده محترمو چې هغه د ټولو اسبابو مالک دی، چونکه الله جل شانه دنیا د اسبابو سره تړلې. اسباب به تاسو پیژنئ محترم مسلمانانو. اسباب دې ته ویل کېږي چې مثال په طور ستا نکاح شوې ده، یا تا کویدن ځان له کړې ده، صحیح شو، یا دې بچي له کړې ده، یا دې لور له کړې ده، لیکن د هغې د کپړو، د هغې د سامانونو، د هغې د فرنیچر وغیره پیسې نشته. دغه فرنیچر او د سیزونو وغیره دا اسباب دي، نو او دا پیسې ولا دا پوره کول دي. نو لہذا یا مثال په طور ستا باندې قرضونه دي، دا قرضونه ستا نه پوره کیږي، نو دا قرضونو له دا پیسې پوره کول، دا ورکول، دا یو بهترین عمل دی او دا اسباب دي. نو دنیا چونکې الله تعالی د اسبابو سره تړلې ده، اسباب دغه د ضرورت سیزونو ته ویلی کېږي. نو لہذا کم انسان چې څه مسله کې ګیر وي، د دنیا څه اسباب ورته کم وي، که د نکاح د محبت ګوره واده کولم یو سبب دی د فاره د اولاد، د فاره د نیکې جوړې. دغه رنګې محترمو قرضونه دي پچا، نو دا هم یو سبب دی چې دی له الله تعالی پیسې پیدا کړي. او الله تعالی سره چونکې خزانې ډېرې وسیع دي، ډېرې زیاتې درنې دي او غټې دي، نو محترمو موتا چې تی وغواړو که نه، دا خزانه کې کمی هم نه راځي. ښه که چېرته موږ بادشاه یا وزیر نه یا د دنیا یو مالداره سړي نه پیسې وغواړو، نو هغه خو لومبی راته تندی تریو کړي. که تندی تریو نه کړي، نو شا راته راوګرځوي یا راته مخ راوګرځوي، مخ رانه واړوي. نو دا درې علامات حدیث مبارکو کې هم راغلي دي. ها لہذا کم انسان چې د الله تعالی نه غواړي، نو الله تعالی الحمدلله نه الله تعالی چاته تنګي ورکوي، نه الله تعالی په خزانو کې څه کمی راځي، نه الله جل شانه موږ ته الحمدلله چاته شا کړې ده، بلکې الله تعالی هر ټیم مو تاسو ته محترمو زما او ستاسو باندې حاضر دی، په ټول مخلوقاتو باندې نظر دی. نو څوک چې د الله تعالی دې کلمې وظیفه وکړي، یا مسبب الاسباب، نو محترمو د دې معنی ده ای سبب پیدا کولو والا ربا، ای د بندو دروازو کولاولو والا ربا، یې هغه رب چې ته ډېر خوبصورت ذاتي او ستا هر در کولاو دی. الله ته زمونږ دپاره اساني پیدا کړي، زمونږ د حاجاتو دپاره، زمونږ د مشکلاتو دپاره. ته ان الله علی کل شیء قدیر، ته په هر یو څیز باندې قدرت لري. د ذرې نه ذرې برابر څیز ستا په علم کې دی، د لوی نه لوی څیز ستا په علم او په قدرت کې دی. نو الله ته زمونږ دپاره تدبیر جوړ کړي او زمونږ دپاره حاجت پوره کړي. دا وظیفه انشاءالله وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم و قابل قدر مسلمانانو، وروڼو، خویندو، مسافرو، هغه مسافر بهر هیوادونو کې ژوند کوي، الله تعالی مو خوشحاله لره. الله تعالی د ټولو مسافرو له ډېر خوشحالۍ ورکړي. کوم مسافر جیلونو کې دي، الله تعالی جیلونو نه راخلاص کړي. کوم مسافر ویزې خرابې دي، الله دې ویزې ټیکي. کوم زنانه بې نکاح دي، الله دې نکاحګانې وکړي. کوم نوجوانان محبتونه غواړي، نکاحګانې غواړي، الله تعالی دې ورته حاصلې کړي. او ټول نوجوانانو دې الله تعالی ښکلې زندګي د دین شریعت مطابق نصیب کړي. محترم مسلمانانو، زمونږ وظیفه ده یا مسبب الاسباب، ای د سببونو پیدا کولو والا ربا، ای د بندو دروازو پرانستلو والا ربا، د هغې رب وظیفه ده. د هغه رب دی چې هر چاته ورکړه کوي، هر انسان دی، که هر ژبې والا دی، که پیریان دي او که نور مخلوقات دي، دا ټول په ټوله راټول شي په یو میدان کې ودرېږي او الله تعالی نه وغواړي د خپل خواهش مطابق. نن د هر انسان خواهش ډېر زیات لوی دی،
خواهشات نن ډېر زیات لوی خواهشات دي، هر نه پوره کېږي، یعنې امیدونه. نو که هر انسان الله تعالی نه وغواړي او الله تعالی ټولو ته د خپل خواهش مطابق ورکړي، نو بیا هم د الله تعالی په خزانو کې دونه کمی راځي لکه ستن چې دریاب ته ډوبه کړي او هغه روباسون اوبه چې پسې نښتې دي، نو دونه کمی د الله تعالی په خزانو کې راځي. او دغه کمی څه کمی نه دی ها، یعنې په دریاب کې تا ستن ښکته کړه که نه، غټ دریاب دی، تا پکې ستن ښکته کړه، نو چې تا کله راویسته دریاب ته دا ستن، نو دی پسې څه شی نښتی، خو هسې لوندوالی پسې نښتی وي. نو علما کرام فرمایي چې دومره د الله تعالی په خزانو کې دومره کمی راځي او دا څه کمی نه دی ها، دا هېڅ کمی نه دی، لهذا د الله تعالی خزانې ډکې دي. نو د الله تعالی د خزانو د لوټ کولو دپاره دا وظیفه ده انشاءالله. دا وظیفې طریقه کار دا دی محترمو چې دا وظیفه تاسو د هر فرض منفس، یعنې نن ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن او بیا د جمعې په ورځ سهار، ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن دا 9 مونځونه دي که نه، د هر منفس یې 101 مرتبه ووایه او مخکې وروسته 3 پیرې درود ابراهیمي ووایه او 101 پیرې وسره. یا مسبب الاسباب، ای د سببونو پیدا کولو والا ربه، ته زما نکاح دا مسبب پیدا کړې، زما د محبت دی یا قرضونه دی یا خاوند دی، هر یو څیز چې دی الله تعالی دا ماته پکار دی، الله دا سبب ماته پیدا کړي. الله زما د دې نه بغیر زندگی ګرانه ده. الله ته رحیم او کریم ذات دی، الله ته واسطې ورکوي، د الله تعالی ښکلي صفتونو باندې رابلی. انشاءالله الله تعالی په دې خپلو صفتونو ډېر زیات خوشحالیږي او الله تعالی انسان ته بیا هغه څه ورکوي چې د انسان سترګو اورېدلي نه وي، د انسان سترګو کتلي نه وي، غوږونه اورېدلي نه وي او زړه کې د هغې تصور نه وي راغلی. الله جل شانه نه صحیح شو. د هر فرض منفس 101 مرتبه مخکې وروسته 3 پیرې درود ابراهیمي او بیا په عاجزۍ سره ځان کمزوری ګڼل، الله تعالی لوی ګڼل، خپل ګناهونه الله تعالی ته وړاندې کول، په هغې باندې ژړل. 2 اوښکې الله تعالی ته ډېرې محبوبې دي ها، یو چې د ګناه د وجې نه سترګې نه اوښکه وبهېږي، الله تعالی ته ډېره محبوبه خوښه ده. او بله هغه چې د الله تعالی په لاره کې وي خفاتحي،